په مینو کې دې باندې نوې کمپنۍ جوړېږي، الریډي تاسو کمپنۍ جوړه کړې ده، نیو کمپنۍ څنګه جوړېږي هغه پکې کېږي. بل دی چې اوپن آر ریسټور کې، په اوپن آر ریسټور کې مختلف کمانډ دي، خو د دې نه مخکې ورته ډوبې دی کې یو بل آپشن وایم، اوپن سیو او کاپي آر بیک اپ. دې کې آپشن دی بیک اپ جوړول. بیک اپ مطلب دا دی چې دا کم کمپنۍ موږ جوړه کړې، کم کار موږ کړی دی، د دې یو بیک اپ لرو. او بیک اپ دې لپاره کو فرض که سبا دا پروګرام خراب شي یا څه پرابلم پکې راشي، نو موږ سره بیک اپ به وي او د دې بیک اپ نه واپس هغه کمپنۍ ریسټور کولی شو. بیک اپ طریقه دا ده، په بیک اپ کاپي به کلیک وکړئ، نیکسټ پکې بیک اپ دلته کې به لوکل بیک اپ سلیکټ کړئ، بیا به نیکسټ کې او سیو اټ نو باندې کلیک کا، نیکسټ کا، لوکیشن ورته ورکړه، مطلب ما ډیسکټاپ سلیکټ کو، دلته ورته نوم ولیکه او سیو کړه، نو دا بیک اپ واخیستل شو. دا بیک اپ تاسو سره پروت دی، کو په ډیسکټاپ نه علاوه په کمپیوټر کې کوم ځای کې درته محفوظ ځای ښکاري یا د ځان سره محفوظ کا، یو اس بي کې اچې یو اس بي کې واچوه، کو په سی ډي رایډ کې په سی ډي رایډ کا، دا سره پروت دی. د دې فایده ده که سبا دا پروګرام خراب شي یا څه مسله راشي او تا بالکل نوی کویک بک انسټال کړې او هغې کې دا ډیټا پکې نشته، ځکه چې ته نه انسټالیشن وکړو څه ډیټا پکې نه وي، خو دا بیک اپ تاسو سره پروت دی، دا بیک اپ پکې واپس راوړی شي. بیک اپ چې واپس کله ریسټور کړې نو بیا دلته اوپن آر ریسټور کې، اوپن آر ریسټور کې خو یو کار خدا کېږي چې موږ یو کمپنۍ کولاولی شو، ټیک شو، دې باندې کلیک کمپنۍ کولاولی شو. بل آپشن پکې دا وایو ریسټور ا بیک اپ کاپي، نو په دې باندې د ډیټا ریسټوریشن کېږي، د بیک اپ ریسټوریشن کېږي، په دې چې کلیک وکړې نیکسټ کې، بیا نیکسټ کې، او هغه بیک اپ چې دا کوم اخیستی، مثلا موږ بیک اپ اخیستی دا یو دی یا بلکې دا دی، نو دا به ته اوپن کې، نیکسټ پکې او بیا سیو بټن ووایو، دا بیک اپ چې کوم دی دا به ریسټور شي، دا به کمپیوټر کې راشي، دا به د کویک بک کې واپس راشي. او دا اوس چونکې دا موجوده چې کومه ډیټا دی کې دا کمپنۍ چې کومه کولاو ده پی ایچ ډي 4 دا چې کومه کولاو ده دې کې خو ټرانزیکشن شته، ډیټا پکې ده، دې ډیټې د پاسه به دا ریپلیس شي، د دې خپلې په ځای به د بیک اپ والا ډیټا راشي. ٹھیک ہے، دلته کې د کنفرم کېدو لپاره به ولیکي یس او دا به اوکې کې، نو دا بیک اپ واخیستل شو. د بیک اپ او د بیک اپ مطلب دی چې دا روزانه اخیستل پکار دي، ځکه چې ته روزانه نوي نوي ټرانزیکشن کوې نو پکار ده چې بیک اپ در سره سټور وي. ټیک شو، دا بیک اپ دغه شی. بل په دې کې دا خو موږ وویلو په سیو کاپي آر بیک اپ کې موږ یو بیک اپ واخیستو، یو بل دی پورټیبل کمپنۍ فایل. پورټیبل کمپنۍ فایل د بیک اپ په شان دی، د دې دا کومه کمپنۍ چې زمونږ ده د دې کمپنۍ یو ډوپلیکیټ یو بله فایل جوړو دا هم بیک اپ په شان اخیستل کېږي، خو دا دې دپاره لکه دا اوس موږ په دې پورټیبل کمپنۍ فایل باندې کلیک وکړو، ډیسکټاپ مې ورکړو، دلته مې نوم دې ولیکلو، دا دې سیف کړو، نو دا د دې پورټیبل فایل جوړ شو. د کمپنۍ یو ډوپلیکیټ یو بل فایل جوړ شو، او دا فایل دې دپاره ده چې دا موبایل فایل دا موږ د یو ځای نه بل ځای ته وړی شو، مثلا یو اس بي کې واچوم، یو بل کمپیوټر کې کویک بک انسټال دلته ځان سره یو سم او هغې کې دا کولاو کړم، نو ماته ټوله ډیټا واپس اوپن کېدی شي. ٹھیک شو، دې نه واپس ډیټا اوپن کېږي. بل دی کې دا شلو پکې دې کې پورټیبل کمپنۍ فایل په دې طریقه باندې واخیستل شو، دلته نه سیو کاپي اور بیک اپ باندې موږ پورټیبل کمپنۍ واخیستو، او په دا پورټیبل کمپنۍ فرض که تاسو اوس اوپن کول غواړئ، یو کمپنۍ ده هغه کمپنۍ کې اوپن کول غواړئ یا د بیک اپ په شان د ریسټور کولی هم شي، نو بیا هغې دپاره به دلته کې اوپن آر ریسټور کې، نو دلته چې موږ کله ریسټور پورټیبل فایل، نو هغه پورټیبل فایل چې کومه ډیټا ده هغه په دې موجوده کمپنۍ کې ریسټور شي. ٹھیک شو، نو دې کې کمپنۍ کولاو شو، بیک اپ ریسټور، پورټیبل ریسټوریشن وشو. دا آپشن کے ساتھ بعد ویل درته اوس بل دی کې راځو اوپن خد اوپن پریویس باندې صرف دا کېږي چې کوم پریویسلی ریسنټلی موږ کومې کمپنۍ نه کولاو کړي د هغې نومونو لیسټ راځي، دې نه هم ته خپله یو کمپنۍ کولاولی شي. سیو کاپي اور بیک اپ کې بل دی اکاؤنټنټ کاپي. دا آپشن دی اکاؤنټنټ کاپي کار دا دی چې دې په ذریعه باندې زمونږ دا یو کمپنۍ جوړه ده، د دې کمپنۍ مونږ یو ډوپلیکیټ کاپي یو رف کاپي اخیستل غواړو. مطلب اکاؤنټنټ کاپي او داسې کاپي چې کومه ډیټا دې کمپنۍ کې ده همدغه ټوله ډیټا به یو بله کاپي به جوړه شي د دې کمپنۍ، او هغې کې به هم دا ټوله ډیټا خو هغه یو رف غونده کې کافي ده. بعض اوقات یو ټرانزیکشن دی ته پې پوره یقین ستا نشته یا پوره شور پې نه، نو هغه ټرانزیکشن موږ په اکاؤنټنټ کاپي کې بیا وکړو، اوریجنل کې لا شوی نه دی، چې کله کنفرم شو ټیک شو نو بیا هغې نه بعد یې اوریجنل ته راړو، نو په دې دپاره اول اکاؤنټنټ کاپي جوړول دي. چې کله نیکسټ کې اکاؤنټنټ کاپي ور سلیکټ کې نیکسټ پکې
دلته ډیویډنډ ډیډ ورکړي، مطلب دا چې کوم پرافټ وشول ګټه د کو فرض یو پارټنر دی یا زیات مالکان دي کپنې نو هغې په هغه کیپیټل کې یا هغوی سره موږ کله تقسیمو دا کیپیټل د هغې یو ډیټ صرف ورکول دي. ټیک ده، بیا د هغې نه بعد به نیکس کې او دا به اوکې کې. نو دلته کې به دا یو کمپني ده، دلته کې نوم خو راغلی خو زه به ورسره دلته کې اخره کې یو اے سی ولیکم چې دا معلومیږي چې دا اکاونټنټ کاپي ده. ټیک شو، په ډیسکټاپ باندې دا موږ سیف کا. نو دا یو اکاونټنټ کاپي جوړیږي. دا اکاونټنټ کاپي جوړه شي د څه کوم ټرانزیکشن چې اوس په دې کمپنۍ کې دا ټول هملته دي فی الحال سیم ده. ټیک ده، هغه جوړه شوله. او دلته ګوره د اکاونټنټ چینجز پینډینګ چې کله لیکلي مطلب دا شو چې دې کمپنۍ یو اکاونټنټ کاپي تاسو سره موجود شته دی. اوس زموږ اوس ګوره دلته چې کوم ټرانزیکشن دي زموږ سره کیش کې دونه پیسې دي یا نور چې کوم ټرانزیکشن دي دا ټول زموږ په اکاونټنټ کاپي کې هم همدغه څه دي. نو اوس داسې کوو چې هغه اکاونټنټ کاپي کولاول غواړي نو بیا هغې دپاره اوپن آر ریسټور کې دلته کې نه هم کولاویدی شي. او د دې نه علاوه دا بل دلته یو آپشن دی اکاونټنټ کاپي کې اوپن اینډ کنورټ ټرانسفر فایل دې نه هم کولاویږي. په دې موږ کلیک وکړو، دا به صرف نیکس کو او دلته کې نیکس به کو. اکاونټنټ کاپي چې کوم موږ جوړه کړې وه دا اے سی اوس اخر کې موږ لیکلي وو هغه بس کولاو کړو. نو دا اکاونټنټ کاپي چې کله اوس کولاو شي دا به سیف بټن صرف وي. نو دا موږ سره کولاو شوله. اوس دې کې که زه یو انټري وکړم مثلا دا زما په هغه اورجنل کې نه ده شوې، دا دې په دې کې وشوله، په دې کې اکاونټنټ کاپي کې وشوله. او بیا کو فرض که ته غواړې چې اوس ټیک ده دا انټري اورجنل ته ټرانسفر کول کو پکار دي نو بیا د دې نه اورجنل ته ټرانسفر کولی شو. اوس داسې کوو چې دا موږ کولاو کړله، په دې کې یو ټرانزیکشن کوو او بیا به وګورو چې اورجنل کې نه دی شوی او بیا اورجنل ته څنګه ټرانسفر کوو نو هغه اوس پکې کوو. ګوره دلته کې سیم ډیټا ده، ټول هر څه هغه شان دي، کیش هم زموږ هغې کې هم ده او بل نور ټرانزیکشن یو شان دي. زه اوس په دې کې زما یو انټري کوم او هغه انټري څنګه انټري چې کول غواړې فار ایگزامپل زه دلته رالم او دیزې کې فار ایگزامپل دلته کې څه نیټ کریکشن موږ نه غواړي، ما د کسټمر نوم سلیکټ کړو چې دې کسټمر باندې موږ څه انسټالیشن د زموږ وکړو د 100 روپو دې وکړو دې کې چلو کوانټټي ولیکه دا یو انټري موږ وکړله. ٹھیک شو، دا پیسې موږ ته راغلي خو کیش ته لا ټرانسفر شوي نه دي ځکه چې پیسې کله وصول شي نه ریکارډ ډپوزټ ته راځي. د ریکارډ ډپوزټ نه موږ دا پیسې سلیکټ کړلې او بیا دا کیش ان هینډ مې سلیکټ کړو، دې ته ما دا پیسې ټرانسفر دا موږ ټرانزیکشن وکړو. دا اوس دا ټرانزیکشن دلته وشولو، اورجنل کې لا نه دی شوی. اورجنل ته چې کله ټرانسفر کې نو بیا دلته په اکاونټنټ کاپیز کې به ایکسپورټ چینجز فار کلاینټ به کلیک کړي دا ایکسپورټ کا. او دغه چې کوم انټري ده دلته به څه وکړي هغه ټرانزیکشن چې کوم شوي دي موږ سره ګوره دوه ټرانزیکشن وشو، یو سیل وشولو او بل هغه ډپوزټ هم وشولو. ټیک شو، دا به کریټ چینج فار کلاینټ فایل فار کلاینټ به وکړي کې او دې ته به زه یو نوم ورکم لکه فرض که دا مثال په طور باندې یو سیل شوی هر څه نوم چې ورکړې ستا مرضي ده. په ډیسکټاپ باندې دا موږ سیف کړلو، ښه دا سیف شو. اوس زما مطلب دا اورجنل ته ټرانسفر نه شو بلکې دغه یو ټرانزیکشن چې کوم شوی دا موږ په ډیسکټاپ باندې سیف کړو. اوس زما اورجنل کاپي واپس کولاول غواړي نو اورجنل چې واپس کولاول غواړي هغه اوپن په ذریعه باندې د خپل اورجنل کاپي چې کومه ستا ده هغه واپس کولاو کا. دا اوس موږ کولاو کړله. په دې کې به وګورئ چې کوم انټري هلته ده دلته کې ګورم هغه 14,000 روپۍ دي، دې کې څه لا نه دی شوی ټرانزیکشن. اوس هغه ټرانزیکشن چې کوم ما په ډیسکټاپ باندې ایکسپورټ کړی و زه اوس دلته راوړل غواړم نو بیا په اکاونټنټ کاپي کې کلاینټ اکټیویټي کې امپورټ به ووهئ. ټیک شو، امپورټ دی والو او هغه انټري په سیل په نوم باندې وه، هغه ډبل کلیک وکړو، دلته کې انکارپوریټ اکاونټنټ چینجز اوکې مې کړو او اوکې. اوس وایي چې د بیک اپ خامخا واله بیک اپ ځکه واله که دا انټري زه ایکسپورټ امپورټ کړم او دا ما ته مسله جوړوي نو مطلب که بیک اپ ما اخیستی نو بیک اپ خو دا انټري به نه شي دا اوس چې کوم ځای دې ته راولم نو که بیک اپ زه د دې نه بعد ریسټور کړم واپس ما دا زړه ډیټا بیا راشي. ټیک ده، نو بیک اپ دا اوکې کا، بیک اپ دلته کې ډیسکټاپ او دا ځای ورته سلیکټ کا. ما هغه بیک اپ رالو ورته څنګه چې فایل مینو کې موږ به کلیک کولو که نه. نو اوس که وګورئ هغه یو انټري چې کوم نه وه هغه موږ ته اوس راغلي دا کلوز کا. होम ته لاړ شه نو دې ګوره 18 شولې او 14 سمثینګ وي که نه. نو دې کې یو خو موږ دې ګوره نو بیا دا وکړو چې اکاونټنټ کاپي مو د کوم ځای په ذریعه دلته کې کاپي سیو اور بیک اپ کې مې اکاونټنټ کاپي په دې طریقه جوړه کړله. بیا اکاونټنټ کاپي مې د دې ځای نه کولاو کړله ان اوپن نه، هغه کې مې انټري وکړه چې انټري مو وکړه نو بیا په هغه اکاونټنټ کاپي کې دننه دا ایکسپورټ موږ وویل نو بهر هم ویستل او په بیا واپس هم اورجنل کولاو کړه، دې کې بیا امپورټ کړلو. ټیک شو، نو دې کې دا کار وشولو. کلوز کمپنی باندې هو کمپنی کلوز کول دي
د هغې نه علاوه سویچ ټو ملټي یوزربل یوټیلیټیز دي نو دونه به کافي زما په خیال ٹھیک ہے.